أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الإنسان أوي إنسان أإذا ما مت آیا هر کله چې مرشم زه لسوف اخرج حیا نو خامخا به زه راپاسولی کیږم په داسې حال کې چې یم به ژوندی. اولا یذکر الانسان آیا یاد ندی دی انسان تا انا خلقناه من قبل چې بېشکه مونږ پیدا کړی و د لره مخکې ولم یک شیئا او نو دی هیڅ څیز دی موجود نو. فوربک قسم می دیوی پربستا لنحشرنهم والشیاطین خام خواب من جمع کو دوی لرا او شیطانان لرا ثم لنحضرنهم بیا بخام خامن را حاضر کو دوی لرا حول جهنم جثیا هغی گیر چاپیر د جهنم تا جثیا پداس حال کی چپ زنگونانو بپراتوی. ثم لننزعن من كل شیعت بیا بمنگ روباسو د هر یو ډلنا د هر یو امتنا ایهم اشد علی الرحمن چې کم یو ډیر سخو په مقابله د رحمان ذات کې عتیا په اعتبار د سرکشی سرا. ثم لنحن اعلم بالذین بیا خامخا مونږ ته پته ده مونږ ته علم دی بالذین په هغې کسانو باندې هم اولا بها چې هغې ډیر لایق دي د دې جهنم سویلیا په اعتبار د ورغورځولو سره په اعتبار د داخلولو سره. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشته دی هیڅوک په تاسو کې الا واردها مگر څوک چې هم دی نو دی تیریدونکی په دې جهنم. کان علی ربک ددا فیصله پربستا حتما مقضیه ضروری لازمی او فیصله کړلی شوی. ثم ننجی الذین اتقوا بیا مونږ به نجات ورکو هغې کسانو ته اتقوا چې هغې پرهیزګاري کړې وه ځان یې ساتلی و د کفر شرک نه. ونذر الظالمین فیها جثیا او پریږدو موږ ظالمان په دې جهنم کې جثیا په زنګونانو پراته. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او هر کله چې به تلاوت کړلی شول په دوی باندې آیاتونه زموږ واضحه قال الذين كفروا ويل بهاغ کسانو چې کفر کړو للذين آمنوا هاغ کسانو ته چې ایمان راوړو اي الفريقين خير مقاما چې کوم یو ډله ډېر غوره ده په اعتبار د مرتبې سره واحسن ندیا او کوم ډله ډیر خیسته د په اعتبار د مجلس سرا. وکم اهلکنا قبلهم من قرن او څومره هلاک کړي دي موږ مخکې د دوینا من قرن دغه امتونو نه دغه پیړو نه یعنی ډیر شی هلاک کړي دي مونږه. هم احسن اثاثا ورئیا چې هغه ډیر ښایسته وو په اعتبار د سامان سره ورئیا او په اعتبار د نام و نمود سره په اعتبار د هغې ښودنې سره. قلت ورته ووایه حضور صلی الله علیه وسلم من کان فی الضلالة هاغه څوک چې وي په ګمراهۍ کې
فلیمدد له الرحمن مدا پس وخت به ورکړي مهلت به ورکړي دتا رحمان ذات مدا په مهلت ورکولو سره حتی اذا رأوا ما یوعدون آن تر دې چې کله وویني دوی ما هغه څه یوعدون چې وعدې کولی کېږي د دوی سره اما العذاب یا عذاب و اما الساعة او یا قیامت لرا فسیعلمون نو پس خامخا پته به ولګي دوی ته پوهه بشي دوی من هو شر مکانا و اضعف جندا چې څوک دې بد په اعتبار د مرتبه سره او کمزور په اعتبار د لخکر سره بے یار و مددگارا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى او زیاتوي الله تعالی هغه چالرا چې هغه حاصل کړي د هدایت چې هغه روان دي په سملارا هدن هدایت لرا والباقیات الصالحات او هغه باقی پاتې کیدونکي نیک عملونه خیر عند ربک ثوابا ډیر غوره دي په نزد د رب ستا باندې په اعتبار د بدلې سره وخیر مردا او ډیر غوره دي په اعتبار د انجام سره افرأیت الذی کفر بآیاتنا آیاتا لیدلے دے هاگی سڑی لرا یا مانا دا سی آیاتا تا خبر راغلے دے دا هاگی سڑی کفر بآیاتنا چه هاگ انکار کڑے زمون دا آیاتنونا وقال لأوتین مالا وولدا او ویل بهغا لأوتینا چه خامخا راکڑلے شوی دی ماتا مال او ولدا مال او اولاد اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیادت اطلاع ملو شوی دا د غیب د خبرونو ام اتخذ یا نیولد د عند الرحمن عهدا د رحمان ذات سره معاهدی لرا وعدی لرا کلا هرگز داسې نه ده یعنې نه ورته اطلاع د غیب شته نه یې واده کړي د خدای سره سنکتبو زر ده چې مونږ به ولیکو یا خامخا لیکو مونږه ما هغه څه یقولو چې دی وایي ونمد له من العذاب مدا او من مهلت ورکو د دپاره دتا د عذاب نه په مهلت ورکولو سره ونرثه ما یقول او من بواخلو د دنا ما هغه یقول چې دی وایي ویأتینا فردا او راضی بده منت یک یوازی مال اولاد هر سبت واخلو ابت پاتشی واتخذوا من دون الله آلهة او نیولیو دوی بغیر د الله نا په مقابله د الله کې آلهة نور خدایانو معبودانو لرا لیکونو لهم عزا دپاره د دې چې شي دغه باطل معبودان د دوی دپاره مددگار ملاتړ یا عزا سبب د عزت کلا هرگز داسې نه ده یعنې دوی سبب د عزت نه دي سیکفرون بعبادتهم زردا چې دغه باطل معبودان به انکار وکي بعبادتهم د عبادت د دوینا ویکونون علیهم ضدا او شی به دغه باطل معبودان علیهم په مقابله د دې عابدانو کې ضدا مخالف یا دشمنی کوونکی ضد د هغوی